لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ رب العزت تے زمانگا دا قرآن کریم سرا انتہائی مینا محبت نصیب کی. دا مبارک بادی خبر دا کہ پدے غرونوں پدے سرونوں کم اللہ رب العزت قرآن کریم ختمونا منگتا را نصیب کرو. دا زمانگا دا استازانو محنت و کوششو اغی چی کم جماعت بنیاد خود دے پاغی کے دا خبر ہوا چی یا با قرآن کریم خلق توے یا با قرآن کریم ازدکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمائے لو کن عالما او متعلما او خادما، یا عالم شا یا متعلم شا او یا ددی دوارو خادم شا. اللہ رب العزت تے منگا پدی دریو کے پیو کے خام خاشمار کی. دا قرآن کریم پا منگ باندے حقون دی اگے حقونو کے سوک یو حق ادا کئی، سوک دوا، سوک درے، سوک سلور، سوک پنزو. نو چے سمرا حق ادا کون کی دی او اغا ورپسی پاتی دی نو داغی کے اغا نمگرتیا دا، اغا نمگرتیا دی اللہ رب العزت زمانگ نوس اباسی. قرآن کریم باندے دٹول ناول ایمان راوڑل دا خو زمانگا چھ سمرا مسلمانان دی داغی دا ایمان دے دا قرآن کریم دا اللہ رب العزت دا طرفنا منگتا راغل لے دا حق دے او منگتا چھ را رسیدل لے نوم دا بالکل صحیح سلامت را رسیدل لے دے بانے خو زمانگا ایمان دے الحمدللہ. دویم دا دے الفاظ از دا کول نو دا دویم فریضہ دا قرآن کریم منگ باندے. نو بعضی خلق اغب دے کے داسی دی چھ قرآن کریم میں نہ دے ویلے ناغیلہ پکار دا دی چھ قرآن کریم الفاظ ازدکی دا دے الفاظ چھ وینو ہم اللہ رب العزت پیو حرب باندے لس نیکی ورکی. نو سمرا چی دا سی خلق دی چی آغی نہ دے ویلے ناغیلہ پکار دا دی چی آغا وسن شروع کی دا عظمی دا نیت او ارادی چی آوزو دا قرآن کریم ویم کوئے نوئی پدے کہ مرگ راغے نو اللہ رب العزت بے دا حشر دا آغا خلق سرکی چی چاویل لیں او کنا عمر میلاو شو وقت میلاو شو ختمی کو مقصد بحاصل شی. دریم نمبر بانے بیا دے ترجمہ دے مقصد ازدہ کول چی پدے کی اللہ رب العزت منتصوی اللہ زمانگ نصواری چی دے پا مقصد بانے پا معنی بانے پا ترجمہ بانے پا مقصد بانے مراد بانے سڑے پوئی گی چاہو دے کی دا خبر دا نو دے کی بیا دے دویم نا زیادہ کمزوری دا. دیر خلق داسی دی چی آغا الفاظی خو ازدہ کر لی بیا معنی نہیں ازدہ کئی نو پکار دادا چی چام الفاظ ازدہ کری جدے معنی ازدہ کی معنی مقصد ازدہ کول دا درے ما فریضہ دا. سلورم دا چی قرآن کریم کے صدی پدے بانے عمل کول ددے دلان دے خپل جون تیرول نو دے کہ ہم کوتاہی کمی اغم دیر دا دیر خبری داسی دی چی آغا زمانگا دا اعمالو پا لحاظ سر پاگے کی کمزوری دا اللہ رب العزت تے دغه کمزوری زمانگ نو باسی. پینزم نمبر باندے دا قرآن کریم چی تا ازدکو نو دا بیا نور تا ازدکوا نور تا خوایا دا دے اشاعت کول دا دے نور تا رسول دا پینزم فریضہ دا. نو پدے کی ہم دیر حد پورے کمزوری کی گی. یو سڑی با قرآن ازدکڑی او بس
تاله وته الله بیا چاته خینا خلنه کولاوي. دا زمونږ د جماعت امتیاز دی چې کم ځای کې زمونږ د جماعت ملګری نو هغه قرآن کریم یې زده کړی او قرآن کریم به لګیایي بل ته به وایي او دې ته نه ګوري چې مخامخ څومره کسان ناست دي، یو ناست دی که دوه دي او که شل دي که زر دي، هر څومره چې دي، خو بس دی خپل کار لګیا دی هغه کوي. الله رب العزت ته دا پنځه واړه کارونه، دا پنځه واړه فرایض زمونږ نه په صحیح طریقې باندې دا ادا کولو موږ له توفیق راکړي. قرآن کریم ابتدا نه شروع شوی او انتها ته راورسید، آخري دا سورتونه دي، 3 سورتونه پاتې دي. قرآن کریم کې ځای په ځای باندې مختلف مسئلے راغستی دی. دا اولنا شروع کئی نو مسئلہ دا توحید دا، بیا چې مسئلہ ذکر کئی نو دا صداقت دا کتابی، صداقت دا رسولی، ایمان بالیوم الاخری، دارنگے انفاق فی سبیل اللہ. دا خبریں زی پا زی باندې ذکر کئی. بیا پکې کله اصلاح د معاشره کوي، د معاشره اصلاح په څه باندې کیږي. دارنګه کله پکې ردونه کوي د توحید په مقابله کې شرک راځي نو دا هغه شرک ردونه کوي. کله چا د الله سره یو ځای کړلی نو پیغمبران یو ځای کړلی، عیسی علیه السلام شو، عزیر علیه السلام شو، دارنګه نور اولیاء کرام بزرگان هغه د الله سره یو ځای کړلی نو دا هغې باندې الله رب العزت ردونه کوي. زما سره څوک شریک نشته، څوک حصدار نشتی. کله پکې بیا خبره چې کوي نو د خوراک او د اسکاک خبره کوي، کم یو شی حلال دی او کم حرام دی دا هغې تذکره کوي. کم چې بعضې زیات حرام دی دا هغې تذکره هغه بیا ګڼو ځایونو کې کوي، او کم چې عام حرام دی دا هغې د حرمت تذکره هغه یو پیرې کوي. نو کله وایي انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله، دا سرو 15 ځای د دې آیت تذکره کیږي. بار بار وایي او دا شی حرام دی ځان به ساتي، کم چې حرام دی دا هغې نه ځان وساته. مرداره ده، مرداره هغې ته وایي چې هغه د ذبح شرعی نه علاوه په بلې طریقې باندې د هغې نه سا ویستلی شوی. که هغه څوک اوټه کوي، که هغه څوک د لوړ باندې وایي، که تیزندي ورته واچوي، که په بلې طریقې باندې شی مړ شو نو هغه مردار دی، حلال شی مردار دی. دارنګې وینه ده، دا وینه حرام ده. بیا ورپسې خنزیر تذکره کوي، خنزیر حرام دی. زمونږ عام خلکو په ذهنونو کې دا خبرې ورنه وتلي، لیکن ورپسې چې کومه خبره کوي هغې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه حرام نه ګڼي، هغې ته حرام نه وایي، هغې ته بل بل څه وایي، هغې له نور نمونه یې ښودي دي او هغه شی استعمالوي او هغه خوري، هغه حرام خېټو ته اچوي. وما اهل لغیر الله به، د الله نه سوا د بل په نوم باندې کم شی ورکړی شو، د بل په تقرب کې هغې باندې آواز وکړی شو، نامزد کړی شو د الله نه سوا د بل په نوم باندې، دغه شی حرام دی. هغه څه شی دی؟ هغه چې ذکر کوي علما ذکر کوي، هغه وایي من الشمع والزیت ونحوهما. هغه دا ضروري نه ده چې هغه د سا خاوني، هغه د چرچر ګوړی، هغه د چرته غوایي یا د سنډۍ او یا د ګډي، نه نه هر شی چې من الشمع والزیت ونحوهما، که هغه سړی ډیوه ورکوي هم ناروا ده، که حلوا پراټې ورکوي هم ناروا دي، د غیر الله په نوم باندې د الله نه سوا د بل په نوم باندې، او که د الله نه سوا د بل په نوم باندې دغه چرچر ګوړی ورکوي. ښکته پنجاب کې بعضې خلک دي
ناغي دا خبره د خلونه دا راوځي هغه درګاونو ته ځي، هلته کې هغه له چرګوړې وړي او یې کوک کړلی پت تر دی وي دا چرګ واخله مال زوی راکا. نو د زوی خبره د هغه نه غواړي، هغه ته یې مال زوی راکا. هلکه زوی خو الله ورکوي، بل څوک نشي ورکولی. دغسې خلک لګیا دي قسمه قسم شرکونه کوي او نمونه ولا بعضې داسې ښودي دي. زموږ په دې علاقه کې ډېر شی نمونه داسې دي چې وایي دا پکې د بادو ذمہوار دی، دا پکې د سرخوږي دی، دا پکې د تبې دی، دا پکې د لیونو دی، دا پکې د څه دی، او دا پکې د بچو دی، او دا پکې د څاروو دی. مختلف قسم دي خلکو مقرر کړلي او هلته کې ځي او هغې باندې نذرانه شکرانه اچوي. نذرانه شکرانه هغه که دی چرګ چرګوړی وړي نو هم حرام دی، داسې حرام دی چې د خنزیر نه زیات بدتر دی. او که هغه چرګ چرګوړی، که هغه ګډ ګډوړی، هر څه چې هغه د دغې خنزیر نه زیات حرام او زیات ناروا دی. ځکه په آخر کې ذکر کړلی علما لیکي کله چې یو سړی دی او هغه د ټولو نه اول هغه ته دا څلور واړه څیزونه هغه سره مخامخ پراته دي او مري، وایي چې زه به د دې نه اول کم یو به دی خوري. نو دې کې اول کې چې کوم لفظ ذکر کړی شوی دی انما حرم علیکم المیته، نو اول مردار خوري، لکه غوا ده، میخه ده، بل څه شی دی، دغه حلال څیزونه دي خو هغه مردار شوي دي. نو دې چې خوري نه اول به دا خوري چې ځان خپل صاحب بچ کی، خپل ځان بچ کی او ځان حلال ته ورسوي. نو اول چې ایجاد میلاویږي دته به د دغې مردارې میلاویږي. مرداره نه نو بیا به وینه خوري، وینه نه نو بیا به خنزیر خوري، خنزیر نه نو علاوه بیا دغه حلوا پراټې وغیره چې د غیر الله په نوم باندې ورکړی شوي دي هغې ته به د ټول نه وروستو ځي او دومره به خوري غیر باغي ولا عاد چې زیاتې به نه کوي په خوراک کې. ځان سره به تې وړي نه چې دا مې راوړی دا خورده ده، خورده وایي دا مې بابا خورده راوړله. نو خورده ویلی کېږي بل څه شي ته چې کله یو شی د خولې د دې مرۍ نه ورکته شي وخوړی شو نو هغې ته خوړلی شوی شی وایي. نو چې د مرۍ نه کته شی دی نو هغه بیا څوک هغې ته ګوري نه، دی وایي دا ما بابا خورده راوړله وایي. دا بعضې حالات دغسې نو خلک لګیا هغه یو بل باندې بیا تقسیموي. دا قصې خلک کوي لګیایي. بس الله رب العزت د هغې شرکیاتو نه د هغې نارواو نه موږ ساتلی یو الحمدلله. هغه څیزونه یې موږ ته نصیب کړلی چې هغه حلال دي او خیر را کوي او په روانۍ سره را کوي. او بیا څومره چې مولیان خوري نو دومره نور خلک یې نه خوري. او وی مولا سړی به چا داسې نه لیدلی چې هغه چې ته د ولوږې نه مړي که مري نو داسې شتی پکې داسې پکې واقعات پېښ شوي دي چې زیات یې خوړل د هغې د وجې نه مړه دي، لیکن د کموالي د وجې نه د لوږې د وجې نه هغه نه دي مړه. الله رب العزت دومره ورکوي. هغه سړی حلوا ورته مخې ته پرته وه او جړلې. هلکه نو ولې جاړې خوره که نه؟ وی خورمه خو خېټه کې مې ځای نشته، حلوی راکړله خو خېټه یې نه راکړي. او نو دومره چې دا ټول پکې اوس ځای کړمه دا پکې نه ځای کېږي نو پاتې کېږي سړي نه، هغې پسې سړی جاړي. نو الله رب العزت د دغې خوراک او څښاک د هغې تذکره کوي چې کم شی حلال دی کم حرام دی، د معاشرې د اصلاح، د خوراک د اکل او شرب کې اصلاح د هغې تذکرې کوي. صورت نساء دی، په صورت نساء کې الله رب العزت په هغې کې زمونږ د معاشره کې بعضې خبرې دي، بعضې خلک دي چې هغه مونږه شاته کړلي او ډېر یو شاته کړلي. زنانه دي نو د زنانو برخه زمونږ په میراث کې هغه نه میلاویږي. وایي زنانه ها نو اوس به ته ستا د ځای له ستا د ځمکې له به اوس پردی سړی راځي. هلکه پردی کله دی؟ هغه له چې تا خپله لور ورکړله، هغه له چې تا خپله خور ورکړله، هغه خو ستا خپل شو، نو اوس هغه ستا په پټي له راتلی شي. نو دې کې د خور حصه ده، نو خور یې که هغه بیا خاوند له ورکوي که خپلو بچو له ورکوي نو ستا خوریونه دي یا ستا نور نږدې خپلوان دي یا به ستا نوسي
یا وستا خورایونه و دغه دی دوه ته پردي وای وريرونه ته خپل وای او خورایونه ته پردي وای نه خورایونه خپل دي هغه د مشر چې دي داغن وسی دي نو داغه پکې حصہ ده د خور پکې حصہ ده د لور پکې حصہ ده دارنګه د خزه حصہ ده دغه حصے الله رب العزت مقرر کړل یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین داغه تذکرہ نو د خزه ته حصہ ملاویږي خزه یو ده ناغه ته حصہ ملاویږي که خزه دو دي هغه ته هم دغه حصہ ملاویږي که اولاد یي نو بیا ته اتمه ملاویږي او که اولاد نه نو بیا ته سلورمه ملاویږي دا خبره د میراث واقع خبره تاسو ټوله تفصیل سره ویلی او کله که دغه سي صورتي نو زمونږ د پاکستان قانون الحمدلله هغه د میراث په معاملې کې د قرآن قانون او د حکومت پاکستان قانون دا یو دی څنګه چې میراث الله ورکړل نو هغه کې دو افاده خوانه شي کولای اق شانته حساب برخه هغه قانون ورکړي نو یو خبره بلا پدې کې یو حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا پردی یول وسمکه واغستا نو دا به د تحت سرا پورې دا به را وویستې شي د قیامت په ورځ او دته به په غاړه کې عمل کړی شي یول وسمکه دا سپکې کېږي هېڅ شی پکې نه کېږي په تحت نو د هغه لاندې ومې ځمکې پورې دا ټول به را وویستې شي او دته په غاړه کې واچولی شي زه ګرځوی وسم خلک به ورته ټول ګوري دا هغه سړی دی چې د پردی حق یې اخیستی و پردی ځمکې اخیستې ده نو چې یو سړی د لیشتې نه زیات اخیستې ده نو خلک چې اخلي نو دا لیشته خبره خو هغه څوک کوي چې هغه صرف کن کوي پردی دا برید چې دی دا وایي د کم چې دا برید دی که نه پوله ده دا پوله لاندې وهي هغه لپاسه چې خپه کېدي نو هغه کته لاړه شي نو هغه حصه درته راشي دی په کلونو کې یو لویشت ځمکه دی پردی والي په کلونو کې زر نشي اخیستی او په دې کې به کېږي څه دلته کې چې کم جوار نه حلولی کېږي نو هغه بیا یو لویشت لرې نه حلولی کېږي نو یو د بوټی پکې کېږي د جوار یو دانه یو ټانټه پکې کېږي ښه لیکن ځان دپاره هلته کې مسله جوړه کړه او چې بیا زیات واخلي نو چې د دې نه زیاتي د لویشت نه زیاتي ګز شي او د په پټونو باندې شي لس پټه او شل پټه او 13 پټه او بیا په سوونو باندې پټونه شي دا ټول دا به راویستی کېږي او دته په غاړه کې اچولی کېږي ذهن کې به یو خبره بله راځي هلکه دی خو دومره وړوکې اخیستی او ځمکه دومره غټه ده یوې کمرې مقدار یوه مرله ده دا یو مرلې پټه کړله نو دا به دته څنګه اچوي خو دی پکې دننه نه ځي که نه الله رب العزت به داسې وکړي دا بدن به غټ کړي دومره به یې غټ کړي چې دا ټول پې هر څه ځایږي الله رب العزت قرآن کریم کې هم وایي ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامه چا چې خیانت کړلی چا چې غلا کړله هغه به د قیامت په ورځ باندې راوړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل یو سړي اوښ پټ کړلی نو اوښ خو د سړي نه غټ دی که نه په اوږه خو نه راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه اوښ دا به د په اوږه د بدن به الله غټ کړی نو غټ به یې د په اوږه باندې به یې او هغه به خپل بړلاری کوي که چا غوایي پټ کړلی غوایي به د په اوږه باندې او هغه به خپل آواز کوي او دغسې دا نور څاروي دي هغه به خپل آواز کوي هغه به د په اوږه باندې نو که چا کنډک پټ کړلی کنډک به هم د په اوږو باندې راځي او که یو څاروی پټ کړلی هغه به هم د په اوږه باندې به راځي نو خبره ده چې بعضې خلک نو هغه ځان زورور کوي چې د سړي نه واخلي حصه برخه والي او بعضې سړی ځان زورور کوي نو څه کوي د تور سرې نه اخلي تور سرې نه برخه اخیسته دا آسان کار دی هغه هېڅ نشي کولی هغه وایي زما پې تعلق خرابېږي زما پې ځای ورکېږي د پلار کله که چېرته راځمه پلار کور ته مور کور ته راځمه نو هغه ځای مې ورکېږي نو زه مطالبه نه کوم زه نه غواړم هغه داسې وایي او دلته کې دا رور ورسره دا کوي چې هغه بالکل د هغې نه میراث نه محرومه کړي کله کله پټ په پټه لاړ شي ځان سره پلار بوځي وایي دا دلته کې دستخط کول غواړي هلته کې هغه ویلې چې دا سړی کله مري نو دې مخکې نه دستخط کول غواړي
په دوکه باندې د هغه نه دستخط واخلي او څه چلوږي ځمکه ټوله په ځان پسې واړوي. نو کله کله پکې داسې هغه نور رونه محرومه کی او کله داسې خویان دی هغه خو محروموي. ښځه محرومه ده، مور محرومه ده. الله رب العزت قرآن کریم کې د مور د پاره برخه مقرر کړله، د ښځې د پاره برخه مقرر کړله، د لور د پاره برخه مقرر کړله، د خویاندو د پاره پکې شته. کله چې اولاد د سړي نه د سړي اولاد نه نو بیا خویاندو ته یې څه میلاویږي، او چې کله اولاد یې نو بیا خور ته یې څه نه میلاویږي. دغه حصے الله رب العزت مقرر کړلی. دا د میراث مسلې دي. په دې کې زمونږ پښتانه دا ډېر شاته دي. نه په دې باندې چې تا ورکړه دا برخه دې ورکړه، الله به تعالی د بل طرفه درکړي. خور دې خوشحاله کړه، ستا لور خوشحاله شوه، ستا ترور خوشحاله شوه، کله به تروري او کله به خوري. نو دې دا چې خوشحاله شوې نو دې کله کله وایي موږ له دا بس لوکړې زیاتې موږ له راکړه، نور تا ته به پاتې کی. او کله به داسې تا ته به هغه دعاګانې کوي. د هغه دعاګانو په وجه باندې به الله رب العزت تعالی نور ډېر شی درکړي. او چې کله یو سړی قرآن کریم کې الله رب العزت یو خبره کوي چې یمحق الله الربا ویربی الصدقات، د زکات مال دا زیاتیږي او د سود مال دا کمیږي. بالکل الټه خبره ده. منګه سوچ کوو لکه چې یو سړی 1,00,000 روپۍ ورکړي او بیا یې په 15,000 له پاسه واغستې، نو دا زیاتې شوې که کمې شوې؟ نو منګه خو زیاتې شوې، لیکن الله وایي نه دا کمیږي. او هلته کې زکات چې هلته کې 1,00,000 روپۍ دي نو په هغې کې 2,500 روپۍ دي، نه 2,500 روپۍ ته کمې شوې. الله وایي نه دا زیاتې شوې. په چل باندې نه پوهېږو. یو پیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، نو هغه بزال علاله کړ وه او هغه خلکو باندې وویشله. تپوس یې وکړو څه پاتې دي؟ دا زموږ دا تبلیغیان رونه دا کله کله دا بیانوي، وایي څه شی پاتې شوی دی؟ وی یو ولې پاتې دی، نور خلاص شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ټوله بیزه پاتې ده، یو ولې نه دی پاتې. حالانکه کور کې پاتې یو ولې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه دا ټول باقی پاتې شو، دا ټوله بیزه باقی پاتې شوه، یو ولې تی نیمګړی دی. ولې نیمګړی شو، نوره بیزه ټوله پاتې ده. هلته کې نظر په اخواته طرف باندې دی، هغه ځای باندې دی چې هغه زما او ستا نظر هلته نه لګي. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل فرمایلو ستا مال کم یو دی؟ ما لبستا فابلیتا، وادي غستو پناه دی که زور دی که، ما اکلتا فافنیتا، وادي او دی خوړو نو پناه دی که، او تصدقتا یا دی صدقه کو نو ځان له دی ذخیره کو، هغه پاتې شو. هلته پاتې دی هغه ذخیره یي. چې کله ته مړ شې سترګې پټې شوې اب هلته کې تیار ده ته میلاویږي. ښه دا خو زموږ دا خلک کله کله وایي، زموږ د مولیانو پخوا وي د مولیانو دا خېټې چې دي که نه دا د آخرت دا خاني دي، او چې موږ له راکوئ که نه موږ بیا خو هلته کې ورته میلاویږي. او دا خبره به کېده مخکې کله کله به وي. نو غریب سړي له چې ورکې کم چې مستحق دی، ملا مستحق دی هغه له ورکه، ملا مستحق نه دی نو هغه بیا مه ورکوه، هغه له صدقه هغه له هدیه ورکه، ډالۍ وله ورکه. خو صدقه دا کم چې فرضي صدقې دي، زکات ته عشر دی هغه له مه ورکوه، هغه غریب له ورکه، سرسایه ده غریب له ورکه، دا غریب حق دی. او دی مولا دی نو هغه له ته هدیه ورکولی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدیو په باره کې فرمایلی تحادوا تحابوا، تاسو یو بل له هدیې او ډالۍ ورکوئ چې د ستاسو یو بل سره مینه زیاتېږي. تبلیغیان حضرات چې کله راشي سړي سره دومره وړوکی اخیستی شیشه به عطر به څه دومره غټ شی نه دی هغه ورکړي، دا مې تاسو له راوړی وي. کله تسبیح تسبیح واخلي مولوي صاحب له ورکړي، وایي دا مې تاسو له راوړلی، زه تللی وم اجتماع له تللی وم، هلته کې مې دا ولیدې وا مې غوستی، دا مې خوښې شوې، ما چې دا به مولوي صاحب له یوسم. مولوي صاحب د هغه په منځ کې مینه محبت پیدا شي، بل چاله ورکې مینه محبت پیدا کېږي. په دې باندې تحفې تحائف ډالۍ دا یو بل له ورکوئ، په دې باندې مینه محبت زیاتېږي، دشمنی په دې باندې ختمېږي. نو الله رب العزت
دغه مسله هم په هغې کې ذکر کوي. بیا چې کله لګوډې مخې ته نور راشي نو ټول نشم ویلی. کله کله زمونږ د پیرانو خبرې خلک کوي، وایي پیران دی په هر څه پوهېږي، په غیبو پوهېږي. الله وایي نه پوهېږي، هلته پیران وو، 7 تنه پیران وو او هغې اوده شوي او 9 دبره 300 کاله اوده وو. او چې کله راپاڅېدو یو بل نه تپوس وکړو هغې که څومره وخت یې تېر کړلی، څومره اوده وایي؟ هغه وایي څه یوه ورځ یا بعضې ورځې څه د ورځې به ونه، یوه ورځ یا بعضې څه د ورځې نه، دومره موږ خوب وکړو، دومره موږ آرام وکړو، اوده وو. انور ورته وایي عقلارې کې دې خبرو نه دې باندې الله پوهېږي، موږ نه پوهېږو. الله وایي ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. د خپل حال نه خبر نه و، 300 کال یې تېر کړي 9 دبره او دې وایي څه یوه ورځ یا بعضې څه د ورځې نه. یو پیغمبر دی هغه الله رب العزت د هغه نه هم ساه اخیستی دی، نو 100 کاله هغه مړ ساتلی، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 کاله بعد یې راپورته کړ، نو یې څومره وخت یې تېر کړلی؟ هغه هم وایي یوه ورځ یا بعضې څه د ورځې نه. لبثت یوما او بعض یوم، یوه ورځ مې تېره کړی یا بعضې څه د ورځ مې تېره کړی. خلک وایي پوهېږي، بعض چې کوم پوهېږي نو هغه وایي ما ته پته لګي. کله کله دا منګړتې غوندې کې قصې هم کوي، وایي دا چلو شو، هغه چلو شو. یو پیر صاحب و، نو هغه یو تن له کوزه ورکړه، مخکې دغه کوزې وې کودرینې، وایي دا په ویسې هلته کې خوړ کې ماته کا. وایي دلته کې ناست دی، یو ناست په چې دغه شو ورټوپ یې کړه، لاس یې اخوا کړه. هغه خلکو څه چل دی؟ ویا پلانکي سړي نه هلته کوزه ورتاوېده، ما وی چې راونسم خو ورونه رسېدم ورته ورتا وشوه ماته شوه. هلته کې بیا چې هغه سړی راغی ولید هلکه ستا نه کوزه ماته شوې دی؟ وی او. وی څنګه ماته شوه؟ وی ما ته خو پیر صاحب ویلي چې دا ویسې هلته ماته کا. اغلا ښکاره شوه. نو کله کله دا خپل کرامتونه هغه په دې طریقې باندې ښکاره کوي چې خلکو ته پته ولګي چې او دې هم څه دی. نو یو سړي ول دعوت ورکو، دعوت یې ول وکړو، نو هغه دغه چرګې ادا کړلی لاندې او له پاسه وریجې پې له پاسه اچولي. هغې لکه نور څه شته که نشته؟ وایي نه دغه شی دی، نو دغه شی چې څه کم دی دغه مې راوړلی، دغه دی. نو موږ داسې ساده وریجې دا دغه نه خورو. هغه ویل لکه خو لاس پکې ته دننه که نه، لاس پکې دننه کې نه، او تا ته خو هلته کې په غرونو کې ته ښکاري، بهر د تشویونه ښکاري، دلته کې په د دې وریجې لږ معمولي وریجې دي، دې لاندې ته چرګ نه ښکاري. نو کته پکې شی شته خو ته یا پکې لاس ووایه یا یې په سترګو باندې خو ته اینې نه پته ته نشتي خبره دغسې. نو الله رب العزت د دغې خبره کوي. سلیمان علیه السلام دی، نو د سلیمان علیه السلام خبره هم الله کوي. هغه په غیب باندې نه پوهېدو. ملا چرګک راغی، هغه وی احط بما لم تحط به، ما ته پته ده تا ته پته نشته. عجیبه شی و ملا چرګک، هغه هم عجیبه شی و. هغه وی ما ته پته ده، ملا چرګک وایي تا ته پته نشته. وایي سلیمان علیه السلام ته وایي، هغه وایي زه راغلی یم، هلته کې سبا ښار دی، هلته کې بادشاهي ده او د ښځې ده او پلانکي ده ډېر قصه. تاسو هغه ورته بیا هم یقین بیا هم نه راځي. وایي زه امتحان کوم، دا خط لیکم، دا خط ویسه هلته کې اول یې ورکړه چې هغه څه جواب راکوي چې ته رښتیا وایې که دروغ وایې. نا خبره رښتیا شوه، د ملا چرګک خبره رښتیا شوه او سلیمان علیه السلام ته پته نه وه. دغسې سلیمان علیه السلام په باره کې میږی هم وایي، میږی ویست یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده هم لا یشعرون. سلیمان علیه السلام را روان دی، دغه لښکر را روان دی او داسې نه چې تاسو خپو کې میده کي، هغو ته پته نه وي، د خپو لاندې څه راځي پته به ورته نه لګي. دغسې نور واقعات قرآن کریم کې الله رب العزت بعضې ذکر کوي دې لپاره چې د دې سړي، د دې انسان، د دې مسلمان په دې زړه کې دا خبر راشي غیب دان د الله نه سوا بل څوک نشته. الله غیب دان دی، بل څوک نشتی. په غیب باندې پوهه یوازې الله دی، بل څوک نشتی. دی که پیژني نو ښکاره ایني، ښکاره څیزونه ورته ښکاري هغه پیژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه واقعات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر ناست دی، د عائشه رضی الله تعالی عنها نه امیل ورک شوی دی. په دې کې وخت د مانځه شو،
اوبه نشته اوبه نشته اول دغه وخت د مانزه ده نال دغه خلق رالو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ستاد لور د وجینا دا غي امیل روشه ده څه چلو سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه په غسه کې واله وته څه امیل دغه جوړ کړي خلک په تکلیف کې دی او دغه کې امیل کم ځګیو امیل دغه خوا کې بالکل د اوخه د لاندې چې او کله اوخه پاسې ده لاندې امیل پوتته چاته پته نشته نه صحابه ته پته شته نه پیغمبر ته پته شته دا ټول په تکلیف کې دي آیات د تیمم نازل شو او بو نشته خو او شاګي او بو نشته موږ تم دا خبره کوي یو سړی نه جوړه دی او بو نشي استعمال ولې تیمم دی کوي او بو نشته لری دی د یو مل په فاصله کې دې نه چې تیزه یو مل لری بسې نو چې یو مل زی بیا راځي نو دا 2 مل شو دومره لری او بدی نو سوکا تیمم کا منځ کو پته تیمم باندې وکا د تیمم هغه آیاتونه هغه وخت نازل شو دغه سي رستو چې راځي سورۃ نور ده سورۃ نور کې بیا د پردې مسلې دي هغه مسلې دي چې پاغه باندې اصلاح د معاشره په بل طریقې باندې راځي خلق بلګیای تابانه بدنامي لګي د خلقو د خلی بندول غواړي چې دا غلطي نه خوځي چې غلط چا خلی خوځي هغه له سزا ورکي سزا ول ورکي چې بند شي چې چاته کنزل وګړو په دغه انداز باندې نو هغه اتیا دوری وای چې بدکاری کړلا نو هغه له سزا ورکي سل دوری وای غیر شادي شوده ده که شادي شوده ده نو هغه بیا سنگسار ده دا واقعات احکام الله رب العزت ذکر کړلی په سورۃ نور کې د پردې مسله ده پردې کور ته باندې سړی ته وای دا سینا چې خزه پرده کوي نه سړی بم کوي اولنې خبر سړی ته کوي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او اولنې خبره چې کوي لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم د خپل کورون علاوه نور کورون ته دغه سي اجازه نه زی ته سروي خو نه سروي به اجازه زی هغه اجازه نه اخلي او انسان چې مسلمانی ناغه به اجازه تخلی ال به داخليږي اجازه بواله اجازه به میلاو شي نه لبزي مسلمان ته وای سړی ته وای ته د خپل باز نظر کته کا پردو خزو ته بنه ګوري خزو تم وای تاسو خپل نظر کته کوي تاسو به ته نه ګوري خزو ته وای سامای پړن رواچوي خزو ته وای تاسو خپل ډول ډال خپل زینت د خپل د ډول ډال زیونه سيزونه چې دا پټ کوي خپل خپې په زور باندې مراچوي چې دا سينه دا شنو ښکار دې شړنګ وشي نن زمونږه مسله دا ده چې اختیارات منګه ټول خزل ور کړلی غم خادي د چا په لاس کې ده ها خزو په لاس کې ده کنه مہر سوران کی خزل لاس واکه اختیار د غم خادي خزل مور کوي که خزل یو ورکړه نو ارسب خراب کی خزه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ناقصات العقل والدین د عقل په لحاظ سره کمزوري دي د دین په لحاظ سره کمزوري دي خزو ته پوسو کوي څنګه کمزوري منګه دغه یو شان انسانان یو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ستاسو گواهی او د خزو د سړو گواهی دا څنګه ده ویاو دا خدا یو سړی او دو خزي دا گواهی په اعتبار سره برابر دي نو نیمه شو که نشوا ویاو نیمه شوا نو دا د عقل په لحاظ سره شوا ستاسو عقل کم دی د سړی نه بیا یې ورته فرمایل تاسو په د مونځ نشي کولی امامتي نشي کولی جمعه نشي کولی اختر نشي کولی دانګې په میاشت کې ډېر وخت کې دا مونځونه چې دا نشي کولی بعضې بیماریانې پرې راشي هغه کې نشي کولی مونځ ته معاف دی روژه دا روژه نشي نه بیا روژه بیا نسي داسې ده که نه ده وی دا خو دین کې ناقص شوي که نه دین کې ناقص کېدل دی ته وایي دا خبرې وشوې ښځو ومنله هغه وخت کې لیکن زمونږ په دې دور کې ښځې به څنګه مني دا چې کله سړی د کور حاکمي د کور مشر حاکمي الرجال قوامون علی النساء نو الله به دا خبره برابر کیږي ښه دلته کې هر څه چې د ښځو په واک اختیار دي نو چې کله نوي
چاته غم لذي یا خادی لذي په یوه جوړه کې لاړه وی بل ځای ته څه نشته دې کې خو زه پلان کې ته تللی وم مال اوس بله جوړه. حالانکه شریعت څه وایي؟ شریعت وایي چې درې جوړې تا ته اجازت ده، یوه جوړه اغوستې درې نورې. زمونږ د دارالعلوم دیوبند مشر قاسم نانوتي رحمت الله علیه هغه چې کله واده وکړو نو ښځې ته نږدې شوی نه و، نو هغه ځای کې ناسته ده دې کې